د ښځې سرسایه په خاوند نه ده واجب، د بالغ اولاد سرسایه په خاوند په پلار نه ده واجب. که ورکوي نو ورکولی شي، خاوند د ښځې سرسایه ورکولی شي، خاوند د بالغ اولاد سرسایه ورکولی شي، خو واجب په د خپله سرسایه ده چې کله دی مالداري او نابالغه بچي چې غریبانان وي د هغې سرسایه په ده باندې واجبه ده، دا به دی ورکوي. سرسایه چاله نشي ورکولی او چاله ورکولی شي. اصولو کې سرسایه نشي ورکولی. اصول څه ته وایي چې ته ترې نه پیدای، پلار مور نیکه د مور مور د پلار مور د مور مور په بره چې ته ترې نه پیدای. پلار مور نیکه د مور مور د پلار مور په بره ځه، په دې کې سرسایه نشي ورکولی، دې ته اصول وایي. دویم فروع چې ستا نه پیدای، زوی نوسې لور کړوسۍ، په دې کې زکات نشي ورکولی، سرسایه هم نشي ورکولی، زکات د پلار سرسایه په لور نه کیږي. ګورئ هر څومره که غریب وي، لور زوی نوسې کړوسۍ په کته په دې کې سرسایه نشي ورکولی. او بل چې کم سړی مالدار وي هغه هم سرسایه نشي ورکولی. مالدار مې درته اوس وي چې د 52 تولو څه قیمت رغیږي چې دا ورسره نو دله هم سرسایه نشي ورکولی چې مالداري. او بل سید له سرسایه نشي ورکولی، میا صاحب چې ورته وایي ځکه زکاتونه سرسایي دا د خلکو د مال خیرې دی او سیدان ډیر پاک خلق دی، نو دی له به دا نه ورکوي. سید که هر څومره غریبي میا صاحب نو دی به سرسایه نالي، زکات په نالي، دله صدقې ورکوئ. او د دین علاوه په دی نور او د ښځې سرسایه په خاوند نه کیږي او د خاوند سرسایه به ښځه وله نه ورکوي. خاوند سرسایه ښځې له به نه ورکوي، ښځه به خپله سرسایه خاوند له نه ورکوي. د دین علاوه نورو ټولو له ورکولی شي، لکه د رور سرسایه په خور کیږي، د رور سرسایه په رور کیږي، په ماما کیږي، په ترور کیږي، په مامی کیږي. اخوا دیخوا چې څومره دي د اصول فروع نه علاوه خو چې غریبانان وي نو په دې باندې سرسایه کیږي، دی له سرسایه ورکولی شي. سرسایه څومره ده نو دا زاړه کلیپونه زما چلیږي د 2026 سرسایه درته وایم. اوسني کال اول ځان پوه کوئ، نبی علیه السلام به څلورو څیزونو باندې سرسایه ورکول. غنم به یې ورکول، غنمو باندې ثابت ته، او د کجورو ثابت ته، او د وربشو ثابت ته، او د وسکو ثابت ته. نبی علیه السلام به د غنمو نه نیم صاع ورکو، د وربشو نه به روغ صاع ورکو، د کجورو نه به روغ صاع ورکو، او د وسکو نه به روغ صاع ورکو. خو د غنمو نه به نیم صاع ورکو. د نیم صاع قیمت څومره دی؟ نیم صاع چې دی د غنمو هغه زمونږ د کیلوګانو په حساب پوکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو، پوکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو. د غنمو نه نیم صاع ورکړي، او د کجورو په حساب چې ورکوي بیا به روغ صاع ورکوي. نو دا پوکم 2 کیلو چې ډبل کې سکم 4 کیلو د وربشو نه، او د کجورو نم سکم 4 کیلو، او د وسکو نم سکم 4 کیلو، ځکه د هغې نه روغ صاع ورکړی دی او د غنمو نه نیم صاع ورکړی دی. نو د غنمو په حساب چې سړی سرسایه ورکوي چې زمونږ علاقه کې تقریبا غنم رایج دي، ټول خلق زمیدار دی او د غنمو استعمال لی، نو د غنمو په حساب باندې دا ځان سره یوه قاعده یاده کوي. سړی به ټلیفون کې وي سرسایه څو ده، نو ما ته خو پته نشته، وی 100 روپۍ ورکم، نو زه هم د روپو پته خو لا نه لګي. خو سرسایه چې دا پوکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو، نو ځان له معلومات وکړه د بیپاري ریټ په معتبري د علاقې. ما نن معلومات وکړل، نننی ریټ 12,000 روپۍ د غنمو سټه هغوی ورکوي. عام د بازار ریټ 12,000 روپۍ چلیږي، نو د کیلو ریټ چې دی 120 روپۍ دی، نو د 2 کیلو شولې 240 روپۍ. نو د 2026 د سکلنی کال د یو تن سرسایه چې دا
او کم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو چې داغي قیمت 240 روپۍ دی ښه نه که سرسایه ورکوي د سکلنی کال سرسایه چې دا هغه 240 روپۍ د غنمو په حساب باندې رغیږي بعضی وخت کې سړی وي 400 د سو کوئی 300 دا د ار علاقې ریټ معتبري بعضو علاقو کې بوړی بعضی خلک به په کجورو ورکي خو زمونږ علاقه عام طور پر ټولي دنیا ته پته چې غنم په کرایج دي نو زمونږ د 2026 په حساب سرسایه چې نننی معلومات دي نو هغه 240 روپۍ ده پکار دادا چې دا سرسایه د اختر نه مخکې ورکې ځکه یو غریب به پې ځان له اختر له کپړې والي جوړه به پې چرته جوړه کړي په دې کې او د یو تن سرسایه 2 تنو تم ورکولی شي 3 تم ورکولی شي او د روغ کور سرسایه یو تن تم ورکولی شي بعضې خلک کور کې 15 تنې نو د یو هغه به جدا کړي 240 یو له 240 بل نو په 240 روپۍ د چا څه کېږي مړه د ټول کور سرسایه را ټوله کا چرته 2-3 زره روپۍ به ترې جوړې شي نو دا یو غریب له ورکه نو د ټول کور سرسایه یو تن لم ورکولی شي او د یو هغه یو تن لم ورکولی شي او دا یو 2-3 تنو له دا یوه سرسایه هم ورکولی شي په دې کې دا مسله نشته دی ښه خو کوشش کوئ دا د اختر نه مخکې ورکوئ چې خلک پې ځان له اختر له څه ضروریات وکړي څه حوایج پې ځان له والي خپل ضروریات پې ترسره کړي رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي